ډیرو محترم مسلمانانو نن یو بهترینه وظیفه چې د ډیرو خلکو په حاجتونو پوره شوي دي محترمو دا وظیفه تاسو هم وکئ انشاءالله چې الله جل شانه په ستاسو هم حاجات پوره کړي او بهترینه ده اسانه ده د هر قسم حاجت دپاره د هر قسم مشکل دپاره دا وظیفه بې مثاله ده او د الله تعالی یو داسې نوم پکې دی محترمو چې هغه د هغې معنی ده نوی پیدا کوونکی بغیر د مثل نه پیدا کوونکی صحیح شوه که نه ګوره یو سړی د بوټی وکري بوټي دپاره تخم وي د تخم نه راوخیږي لیکن الله تعالی بغیر د هغه د نش نه انسان شته کوي بغیر د یو څیز پیدا کولو نه بغیر هغه څیز پیدا کوي موجود نه وي لیکن الله تعالی بیا هم موجود کي نو داسې ستاسو یو حاجت به وي چې هغه به نه پوره کیږي الله تعالی بیا هم پوره کي داسې یو مشکل به وي چې هغه به نه حل کیږي الله تعالی بیا هم تاسو ته حل کوي نو داسې بهترین ذات دی محترمو نو دا وظیفه ډیره زیاته اسانه ده یا بدیع السماوات والارض محترم انشاءالله د هر قسم کشکیدګۍ دپاره او د نصیب کولاوېدو دپاره او د تقدیر د بدلیدو دپاره انشاءالله دا وظیفه ډیره زیاته بهترینه ده مجربه ده نو تاسو انشاءالله خامخا وکئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ډیر محترم او قابل قدر محترم مسلمانانو عزتمندو الله تعالی مو خوشحاله لاره الله تعالی مو کامیاب که موږ مدرسه کولی شو انشاءالله د ختمونو هغه سلسله کومه چې د عمرې په ترتیب سره بنده شوې وه یعنې موږ عمرې له تلي وو نو موږ عمره کې هم تاسو ته ډېرې دعاګانې کړي خو اوس به انشاءالله مدرسه کې دعاګانې کوو ختمونه به راته کوو انشاءالله ځان ته به هم کوو دعا تاسو ته به هم کوو چا راته ویلي هغوی ته به هم کوو چا راته نه دي ویلي هغوی ته به هم کوو مسافرو ته خصوصي انشاءالله موږ دعاګانې او ختمونه کوو الله تعالی دې په خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځوي محترم مسلمانانو نن زموږ یو اسانترینه او بهترینه وظیفه ده د هر قسم مشکل دپاره او د هر قسم هغه پریشانۍ دپاره انشاءالله او کم مقصد چې نه پوره کیږي هغه به الله جل شانه د خپل در نه پوره کوي نو دا وظیفه را سره طریقه ووړئ انشاءالله ګوره دې وظیفه کې یا بدیع دې کې د الله تعالی دا نوم دی دا د الله تعالی صفتي نوم دی د الله تعالی ډېر زیات صفتي ذات دی ګوره کله چې د انسان صفت کیږي انسان په هغې خوشحالیږي که څوک ستا صفت کوي ستا د خاوند صفت کوي ستا د ورور صفت کوي یا ستا په خپله کوي که په شیشه کوي او که ښکاره یې ته ورسه کوي ته پرې ډېر زیات خوشحالیږي انسانه نو زما رب چې هغه د مخلوقاتو پیدا کوونکی دی او بادشاه ذات دی د هغه چې یو انسان صفت کوي چې ای پیدا کوونکی د اسمانونو او د ځمکو ای پیدا کوونکی د غرونو او د اسمانونو ای پیدا کوونکیه د هر یو څیز له بغیر د څه مثل او د مثال نه نو الله تعالی په خپل صفاتو باندې ډېر خوشحالیږي کله چې د یو انسان صفت کیږي که نه نو هغه د بل انسان دپاره هره ښېګړې ته تیار وي نو دا خو انسان دی خو رب نه دی هغه په خپل صفت خوشحالیږي بیا انسان له د خپل در نه حاجتونه پوره کوي مشکلات یې اسانوي خو موږ به ناامیدي نه کوو موږ اکثر په ناامیدۍ کې مخته شوي یو موږ اکثر په ناشکرۍ کې مخته شوي یو کله چې ناامیدي او ناشکري یو ځای شي محترم انسان هغه تقدیر بندوي د انسان مشکلات بیا نه حل کېږي انسان باندې پریشانۍ بیا راځي نو موږ به شکر ګزارۍ سره او دغه رنګې په یکسویۍ سره او په دهان او توجه سره انشاءالله د الله تعالی دا وظیفه کوو صحیح ده تاسو ورته غوږ شئ د دې وظیفې خاصیت دا د محترمو که نه البدیعو چې کوم غم یا مصیبت یا هسې یو مشکل پیش شي نو زر واردې یا بدیع السماوات والارض ووایي نو انشاءالله د هغه کوشیدګي یعنی یو مشکل کار دی هغه نه کیږي نو انشاءالله په نصیب به دغه کار سم شي او نصیب به دې کولی شي صحیح شو دا خو یا بدیع السماوات والارض دا به څو پیرې وې زر پیرې به وې که د مازدیګر د مونځ نه پس وې که د ماښام وې که ماسخوتن هر ټایم نه پس چې وې زر پیرې به یا بدیع السماوات والارض به انشاءالله د خپلو مشکل دپاره راونیسي او بله چې دا محترم مسلمانانو
که تاسو وایئ چې الله تعالی دې په 12 ورځو کې زموږ حاجت پوره کړي، سیوانه په 12 ورځو کې انشاءالله. الله تعالی مخکې به هم پوره کولی شي، الله په هر څونه وخت کې پوره کولی شي. د الله تعالی خوښه ده. ها صحیح ده که نه؟ یو زموږ خوښه ده، یو د الله تعالی خوښه ده. خو چې موږ خپله خوښه د الله تعالی په خوښه باندې قربان کړو، ها موږ وایو چې نه زموږ خوښه د الله تعالی په خوښې باندې دغه شي بدله شي، خو موږ الټه لګي. ها موږ به خپله خوښه د الله تعالی په خوښه باندې قربانو، نو بیا به هغه کیږي کوم چې زموږ خوښه ده. که نه موږ د الله تعالی د خوښې مطابق زندگی نه تیرو، نو الله تعالی بیا په دې خپله خوښه کې موږ تنګۍ رسوا کوي بم او ذلیله کوي بم او پریشانه کوي بم. صحیح شوه؟ او بیا به کیږي هغه کومه چې د الله تعالی خوښه ده. لهذا خپله خوښه د الله تعالی په خوښه قربانول بهترین عمل دی. محترم مسلمانانو، کوم انسان چې 12 ورځو کې زموږ حاجت پوره شي، نو هغه به روزانه 1200 فیرې یعنی 1200 فیرې دا وظیفه کوي. یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع. 12,000 فیر یعنی 12 ورځې به دا وظیفه کوي او روزانه به څو فیرې وي؟ دا به 1200 فیرې وي. ښه د ماسخوتن د مونځ نه پس به روزانه 12 ورځو پورې یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع 1200 فیرې د ماسخوتن مونځ نه پس او 12 ورځې مسلسل. مطلب نن د شروع کو نو ورځې شماره چې کله 12مه ورځ شي بس دا وظیفه به پوره شي. صحیح شوه؟ او مخکې وروسته خیر دی د برکت دپاره او د قبولیت دپاره یو 2-3 فیرې درود ابراهیمي هم وایه. الله تعالی به انشاءالله ستاسو حاجتونه ضرور پوره کوي. الله تعالی مو خوشحال لره، الله تعالی مو آباد لره، الله تعالی مو د زړه مرادونه حاجتونه جایز خواهشات پوره که. مو هم په خپلو خاصو عامو دعاګانو کې یاد ساتئ. انشاءالله موږ به هم تاسو ته خپلې خاصې او عامې دعاګانو کې به یاد ساتو، ځکه چې زه غایب یم. غایب پیژنئ که نه؟ تاسو ما نه پیژنئ، زه د کوم ځای یم، زه تاسو نه پیژنم د کوم ځای. نو کله چې تاسو زما دپاره وظیفه کوئ، زما دپاره دعا